على الدر يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد وأما كونه موجبا للعلم فللقطع دا تا دا خبر وکلا چې دا واجبی علمی استدلالی کم خبر الرسول الکا دا ولی علم واجبی دلیل سره دلیل دا دی چې الله جل جلاله د کم نبی فالله سبحانه معجزه ښکاره کی دا د نبی تصدیق دی چې دی نبی دی دا ځکه نبی دی تاسو د شکار وکړئ کوم چې دی نبی نه تاسو سپوږمۍ لاندې راکوزه کوي په منځ یې دوه کوي نو دا په دعوا د رسالت کې دا د تصدیق شو نو چې رسالت د تصدیق شو ومنلی شو نو چې څونه احکامات یې راوړي دي د الله پاک د طرف نه دا غټولو تصدیق رالی نو چې دا غټولو تصدیق رالی نو تو وایې په دې مضمون باندې به د سړي علم راشي که رانشي دا علم خامخا رالی چې نبي دی او چې څه راوړي دا رښتیا دي نبي دی او چې څه راوړي دا رښتیا دي نو خبر الرسول چې دی دا مفید د علم شو او د کوم علم دی د بدیهی کې د استدلالی دی الکه وای دا مفید د علم استدلالی ولی دی ځکه دا موقوف دی په استدلال باندې په دې به دلیل نشي دې ته به محتاج کېږي چې الکه دا د نبي وینا ده او د دې نبي وینا تایید شوی دی په معجزې سره نو معجزې د تصدیق شو او دیو مبارک شبه سره وړي دي دا غټول احکامات د لپاره تصدیق شو دا پورا قصه به تابع راته وكل ما هذا شانه فهو استدلال نو علم کم یو شو مناسب استدلالی شو نو خبر الرسول مفید د علم دی لکم علم استدلالی بدا دغه دینواله د دې متن پوری تا دا خبره باندې وجه خي چې خبر الرسول مفید د علم هم دی که څوک د پوسو کې لکم علم جواب ل استدلالی واما كونه ورچکیدل د خبر الرسول دی موجبا للعلم چې موجب دی د فار علم فللقطع نو د وجه د یقین نام چې بان من بشکا څوک چې ظاهر کې الله تبارک وتعالى المعجزه معجزه لره په ید د بانی تصدیقا له فی دعوى الرساله دا تصدیق شو د لپاره په دعوه د رساله کې اظهار د معجزې او کې علی یده ولی تصدیقا له برای تصدیق مفعول له وګرځوا تصدیقا له دا به تصدیق شره د لپاره په دعوه د رسالت کې نو کان صادقا دا صادق شو د نبی فيما پاکي اتا چې راتګي کړي دي لچان مناسب له احکاماتنا راتګي کړي دي لچانا لأحکاماتنا نو صادق شو فيما اتا به سری من الاحکام من بیان دے من تشه شو دار څه بیان دے دا من فيما کدا کم مادری کی بهام پروت تے چې ما اتا به تشه دی الکا انګوران دی ما اتا به سدی الکا امندی ویلا من الاحکام دغه ما د ابهام د دې بیان داله په من سره من الاحکام خا الکا د معجزه د نبی د تصدیق د فارا الله کار کړه نو دعوت رسالت چې د رښتونی شو احکامات راوړلو کې رښتونی شو نو اذا کان صادقا يقول العلم واقع کېږي علم په مضمون د دې باندې قطعا خامخا یقیني تور باندې يقول العلم بمضمونها لا محاله خامخا قطعا یقینا الکان مفید د علم خدارا تو آیا چې مفید د کوم علم دی د ایسو کیدو لالی د ایسو کیدو لالی
ولی توقفی د وجې د موقوف والی د دې علم نه په استدلال باندې ځکه استدلالي دی ته په استدلال نشي هرشي دشي نه مالک اوس دې پکې ته ګورم بس ما په پکې علم راغلی که زه دا نم غواړم چې زما دې په علم راشي بیا هم پې راغلی دا بدیهي او حضور دغه دی دا ضروري دی بدیهي او ضروري دی او د نبی په صادق والی فی ماتا من الاحکام علم دسې نه دی دا بوډاګان به پې داسې سیخي را سیخي ورته ویې به هله به پې پوهېږي چې دا خبره لکه رښتي ده چې پیغمبر علیه السلام چې دا سپوږمۍ وچوله لاندې را کوز کړه په منځ یې دوه کړه نیمه جبل قبیس ناخوا نیمه دې خوا نیمه اخوا نیمه دې خوا ته په دې اعتراض نه شي کولی چې لکه سپوږمۍ خو ډېره غټه ده دا څنګه د جبل قبیس نه نیمه اخوا او نیمه دې خوا راغلی چې کوم معجزه باندې دا را کوزه شوله خو په دې معجزه باندې وړه شوه او دغه روایت دی موضوعي دی چې په ګریبان باندې ننوتله په من نیمه شوه نیمه په یو نستوني نیمه په بل نستوني چته شوله او کلمې درسته کړه چې لا اله الا الله دغه روایت سره مناسب موضوع داسې پکې شته ها نو که څوک دا وایي چې دونه غټه سپوږمۍ خو په ګریبان کې نه ننوځي وی دا راکوزېږي خو نه سپوږمۍ خو پرېږده دا یو مناره وی د دې ځای نه بل زیاته ویسه ده یا یې وخېږه وایي یا یې کوزه که دا مناره به له ځان سره کوزه کړي په دې دغه کې ونیسي تراخ کې چې کله راغلی د جلوزو په کیم کې د دوو کسانو جګړه وه یو د ونې نه دخون ته وړو چې او بل لیب لوړ پهلوان غوندې نو ده ډېرې زیاتې را دې بدې کنځرې هغه ګوره ښه لاړ شه یاره که کنځرې مه کوه خو ډېرې کنځرې کولې او دا زورونه یې کول چې به دا زه دې وام بس دغه غټ سړی پسې ورغلی او داسې چې دا لاس راتاو او دغه چې ونیو سر یې دلته پې شاته دا وله به دا لاتې بیا والې هغه نه پرېښود لورې ځای پورې ویوړو هلته یې کوز کړي ویل زه به شي خپل کار کوم لیکه دې راغلی نو که ته داسې کوی شي چې دا مناره ونیسي کوی شي نه نو ګوره معجزه دا خو چې څنګه دا سپوږمۍ نیمهیي نیم د جبل دی خوا او نیم دی خوا د جبل بې خو بیس نه هم په دې معجزې وړه کوي که یا یې ګریبان ته وړه کوي که نه څنګه دی نه چې په دې جواب پیشي ګوره دا جواب چې ډېر غټ غټ کسان دغه شوي دي چپ پاتې شوي که دی نه راځه واما انه استدلالي نر چې دا استدلالي دی د وجې د موقوف والی د دې نه په استدلال او په استهزاء د دې باندې چې دا خبر د هغه ذات ته د هغې نبي دی چې ثابت شوی رساله د هغه په معجزاتو باندې وکل خبر هذا شانه هر داسې خبر چې دای شان وي په داسې انداز ثابت شي هغه صادقي او مضمون د هغې واقع وي نو ګوره کل ما هذا شانه په هو صادق استدلال ته پکې دا دی صغرا او کبرا او دغه پکې جوړ کړه څو طرح کې شکلونه دې پکې جوړ کړه خو استدلال شو که نو خو استدلالي نو څه ته وایي خو همدغې ته وایي که چې غونډ مونډ ایجړ بخني نو څه نارنجي نو دغه معنا شو استدلالي شو که نه ولې خفایي یاره وایي په علم خبرې متواتر سره چې کوم علم راغلی د خدای شان ته ګوره نو هغه ضروري دی د دلیل ملیل نه غواړي او د رسول په خبر باندې چې کوم علم راغلی دا استدلالي خفه به نه هاسې دې خلکو ما او تا او بله او بله او بله دی وی امریکا شته دی نو دا خبر موږ مفید ګرځو د علمي ضروري او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خبر موږ مفید ګرځو د علمي استدلالي دا څنګه اشنا خبره وی مولوي صاحبه په دې ځان پیکا چې دا نوع د استدلال دا او د دې بلې نوع د ضروري او د بدیهي دا
پر راتللو کې چې مال دا علم را روان دی نو دا یو استدلالي هيئت کې را روان دی او دا بل په کوم کې را روان دی الکه مغفور الله بابا جی تا دستار بندی در روان دیکھا دی راج دورانی سیب ناتوان چی دا من که نو تو تورورا دغا گاڑی ودرولی دی نمیران ایش تو توی دا الٹو دی کلی الٹو دی دا یو توی دی وی چی سیب دا موخی نه درخواستونه کړی دی چې زما دا گاڑی بختور شي بابا جی خو نیک سړی دا خبرې منی دی باغی که روان دیکھا دی راج او دا مولی سیب تقریر لرا گفته دی گرد بیشی چی دی دا اکسلائی نرا گفت دو کسانو په خپل مابین کې ویل چې دی غټه هستی ده جلای نه راغله او باباجي دا سپینګیره بابا به څه دوامه والا بیا راوستي دی الټو کې راغلی دا هم څوک به یې کېدی شي اینې نو ګوره په راتلو کې خو د باباجي هغه کیفیت څنګه ښکاري خو په علومو کې او په تقوا او په ولایت کې خان دغه شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه به فرمایل که مغفور الله بابا د الله ولی نه نو به اولیاء په ځمکه نشته ټیکه دی راځي نو دون لی شخصیت هلکه خو هغه په کیفیت پر راتلو کې داسې شو دی داسې شو اوس دا کې نور چې دی اوس تیقن او علم لراشه نو هلکه وی مغفور الله بابا جی په تیقن د علم کې دی داسې دی لکه د دې سلای والا په شان ده بلکې د دنه په زرګاو چند اوچت که نه دې که دی رانه دی دا قرنګي طریقه د حاصلېدلو د دې یو ضروري ده او د دې بلې استدلالي ده خو په تیقن او په ثابتوالي کې دا داسې وګڼه رحمانه لکه ضروري اشکال ختم شو که نه والعلم الثابت او علم آغا علم چی ثابت تے بھی پا خبر در رسول بانی یزاہی اے یشابہو دا مشابہ دے العلم الثابت آغا علم سر چی ثابت بی ضرورت تے ضروری پشانتا دے دا لکه مخصوصات او بدیهیات او متواترات د الله د نبی په قول باندې چې کوم علم ستا ثابت شوه محسوسات په شان ترې چې د سترګو باندې ویني د بدیهیات په شان ترې چې په سترګو باندې ویني د متواترات په شان باندې چې په تواتر باندې تا راغلي وي د دین اور الفاظ نشټګین د دین هم سیواله دلیل دا دی عبد الله بن مسعود فرمای سو کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فرمایلی دی وی که دا جنت او جانم دا سی مخامخ وینم دا سی دا جنت دی باغون دی ورور شرم شرونگ دی او دی که چکم دی ور او سو ماران او لڑمانان او لنبیر او لانجی او کنجی دی پا جانم دی دا سی پستر گوینم پا ذوالجلال باور وکا کدی شگیو نه ایمانم زما سیواش د شګي هم نه ایمان به مې سیوا نشي د شګي په مقدار هم زما یقین سیوا نشي وی ولی وی ځکه چې په دې سترګو دونه اعتماد نه لرم لکه چې په رسول الله سونه اعتماد لرم دا سترګې خو هلکه په دې باندې به څوک درته نظر بندي وکړي بله دا ده چې ته په کلیم کوچ کې کېنې او په روانې په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې ونې دي دې ته بچراول دا ونې به تښکار شي دا داسې روانې بیا د هغه طرفه چې کلیم کوچ کې کېنې واپس را روان ځای کې دا ونې داسې روانې ورته وګوره سترګو له خو څه اعتبار نشته ډېر کله ته په سترګو یو شي یو شان ته ښکاره شوی وي حالن کې هغه هغسې نه وي او څه وي ملا صاحبه هغه بدل دغه شوی دا راغلی وي په ناوګۍ کې یو عامل نه دغه والا مارې ساتلی سړی بیا دغې ته ورکاره کړل دا مار وردي ویل وردي ولم وردي نه نه شاته به یې زور کوه شاته به زور کوه یقین بیا جوړول که بس داسې دغه جوړ کړی ترش چې دغه باید دلته به یې وغورځول ګوره دا ستا تعویض نه
درواز ٹھیک ہے راز هغه دغه رشتہ دار زما ملګری سوران اوس باد شوی الله دې نو هغه زور وستل ما الله زه ته وسله دغه غپ وکړم ما زه دا مار دې مار زه بیا راوالم اجازه ته سره کوم ماران ما صدم ستاره به اجازه ده زه بیا راوالم نه کنه بیا ما تاوانه تا باندې نه امتاوان د خط ته کوم زه بیا راوالم ته ویل ولې شک کې اوس ته ویل دغه وکم تعویذ دې ویل راوم چې په تا کوم شوی مال تعویذ را دې مرا لاندې کمرې کې په دفتر کې په انمارۍ د پاسه ما د دوایي بوتل یې غرانه را فکر دې نو تيقن او ثبات څه مولا صاحبہ تيقن نو ګورا په دې سترګو کې ډېر کارونه کېږي هغه د مصالې والا مار بدر ته مار ښکاري سترګو له څه اعتبار دی د رسول الله په خبره کې خو نه شک شته او نه پکې څه شته مولا صاحبه شوبه شته فکر دی جادو معلومول جادو ختمېدل دا ټولې کیسې خطاري ټیک دي ها خو لیکن چې هغه څوک غلطه دعوه کوي هغه ټیک نه غلطه دعوه ټیک نه نو فرمایا فی التیقن فتیقن کی داد سی وګڼه رحمانا لکه مخصوصات او بدیهیات او متواترات په تیقن کې د تیقن معنا مال ناراضی یو خبره چې یقیني احتمال د جانب مخالف نه لري یعنی عدم احتمال د نقیض معنا جانب مخالف چالک ام دې که شفتالو دې ام ناس تو تا ته پته ده پته نه کېږي ما ته خو ام ښکاره کېږي مزه اوس یقین نه دی ځکه دې کې خو احتمال د نقیض شته که د شفتالو فکر دې راغلی او چې بل تعریف کوي ام دی جی ما په خپله په لاسو کې اړولی دی او لیدلی مې دی ام دی ام او بیا په هغه ام کې هم نوع یاد کړي چې هغه ام کې کوم یو ام دی فلان ام دی فکر دې راغلی 51 اقسام د امونو په پاکستان کې څو اقسامه 51 او امونه چې دنیا ته راغلي دي 1500 سال د دې امونو وشو 1500 سال د امونو وشو لږ ته د باره چې دا دنیا ته راغلي ټوټل 1500 اقسام امونه هم دي پاکستان کې 51 چلیږي دا لنګ راوته ولي وایي د دې دا ونه چې چاړو بیا کرلي وه سړی لنګ راو فکر دې راغلی ملا صاحب نو عدم احتمال د زوال نو ګوره احتمال د نقیص بنه لري دې ته تیقن دقې ته وایي هغه خبره یقیني ده معنی احتمال د غیر خو پکې نشته نو بس دی ته یقیني وایي یقین مو پیژاند والثبات او دارنګ دا پشانت د علم ثابت به ضروره ده پچا کې مولي شه په ثبات دې تر کې عدم احتمال د زوال بتشکیک المشکک هلکه یو خبر تاسو یې دی وای بالکل ما راوړې ما لیدلې فلان کې نوع عام ده نو د علم تيقن کراله ها او ایا د علم ثابت دی که ثابت نه دی نورور دي دورانی سبد چې زرا تاو شي مدته ما خبره ترې واړه ولې را واړه ولې یې په شک کې پرې او د شعر نه پي ام نه پي دا به ام نه اوس ما په تشکیک سره دې په شک کې پرې وات نو دې ته ثابت ثبات نه وي ثبات دې ته وایي چې په تشکیک ته مشکک سره بځایل کېږي نه لکه تا ته څوک دا پکې نه دی یو سرمنی چې دا پکې نه هر څوک دي عدم احتمال زوال په تشکیک د مشکک سره هو علم نو دا هغه علم چې کوم استدلالی دی او د خبر الرسول نه تا حاصل دی دا علم دی کوم علم دی مضبوط علم په معنا د الاعتقاد المطابق الجازم الثابت دی د خبر الرسول باندې چې کوم علم رااله مفید د علم دی او د استدلالیم دی خدا استدلالیم مونږ ته طریقې د استدلال سره راغلی دی نور چې دی علم داسې علم دی چې تصور نه دی اعتقاد دی اسی اعتقاد هم نه دی مطابق د واقع هم دی او یوازې مطابق هم نه دی جازم هم دی او ثابت هم دی چې په تشکیک د مشکک سره ځایل کېږي
د نبی وینا به موږ ته څنګه راشي والا لکان جهلا لکه بیا موږ دا وایو لکه دا حدیث په مرتبه کې قوت کې کم دی او دا حدیث په مرتبه او په قوت کې سیوا دی په مرتبه او په قوت کې سیوا دی تاسو وایي که نه وایي دا د دې وجې موږ نه وایو چې د رسول الله خبره شوله بیا خو ټوله قوي ده خو په رارسېدلو کې خبره ده ګوره ما ته ده ویلي ده دته ده ویلي ده دته ده ویلي ده دته ده ویلي ده هغه ځای ته دا خبره ورسېدله او دا ټول رجال کره رجال خو که په دې ټولو کې یو داسې و چې هغه لږ بېباکه غونته کې چې شي ویلې هغې ویلي یا کله کله دروغ هم استعمالول یا کله کله د پیسو د وجې نه یو فضیلت هم بیانولو یا یو نقصان بیانولو داسې سړی په منځ کې راغلی نو د هغه د وجې په دې حدیث کې ضعف راغلی امیان هم دا تپوس کوي چې د پیغمبر خبره شوله نو څنګه ضعیفه شوه پیغمبر ته په رسېدلو کې ضعیفه ده فکر دې راغلی پښتو کې به د دې دا مثال کې یو بزرګ تکړه ملا به ورته یاد کړي اعتباري وي چې لکه مفتي عبدالله شاه صاحب وایي چې فخر بابا موږ ته داسې وی اوس دا یقیني هلکه څنګه چل دی څه چل یو فخر بابا پلانکی خبره کړې ده نو اوس د په خبره څوک یقین کوي دا خو ده موږ ته ویلې ځکه موږ ته دا خبره کمزوري ښکاري هغه د فخر بابا خبره چې مفتي صاحب موږ ته ویلې وه هغه څه ملا صاحبه صحیح دا خفي خبره ده د پیغمبر خبره کې ضعیف او قوي نشته ټول قوي دي خو دا را رسېدلو طریقې کې ته د ملا صاحبه خبره راغلې ده والا که چرته دغه علم چې دا کم په خبر رسول سره راغلی دی استدلالي دی که دغه استدلالي ملي صاحب په تیقن او په ثبات کې د ضروري په شان ته نشي په معنا د اعتقاد مطابق جازم ثابت باندې نشي نو لکان جهلا دغه علم به نه دی دا خو یا جهل دی یا ځوان دی یا تقلید دی دا خو به هیڅ هم یا جهل دی که د سوي منم نو ځوان دی که به څوم تقلید آدان کې د نبي علم چې دا هغه داسې پکې نه دی ولې چې کومه مطابق للواقع نه وي نو دا جهل شو چې مطابق للواقع نه وي نو دا جهل شو او که دارنګې جزم پکې نه وي نو بیا ځوان شو او که ثابت ثبوت پکې نه وي نو بیا تقلید شو تقلید خو په تشکیک د مشکک سره څه کېږي ملا صاحبه ځایله کېږي تقلید ما ځکه خو موږ خلکو ته دا وایي چې تاسو به د اغیارو کتابونه نه ګورئ ځکه تاسو خو مقلدین یاستئ او دا خو تقلید وایي دې ته چې په تشکیک د مشکک سره ځایله کېږي ځایله کېږي زه یو ورځ داسې ناست یم دې خبرو سره ستاسو ټول اصلاح لږه کېږي او د بل اصلاح هم بیا کوی شئ ناست یم مدارنګې وروره چې کتاب یې راوړو زما ورور هغه هم دې و دغه سره لږ ناست را ناست نو ذهن یې وله لږ دغه کړی چې مال یې راوړو وایي دا ته وګوره که نه مال راکړه چې وګورم نو په هغې کې لیکلي دا خبره چې لکه فلانکي دغه رالی صحابي رالی او هغه د جمعې په مانځه په ټیم کې خطبه روانه وه نو 2 رکعته مونځ یې وکړو اوس دا حدیث لاندې ورته چې کوم دی د ملا صاحب دا لیکلي وو لاندې ورته ملا صاحب دا لیکلي وایي چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران باندې د رکعتین او د مونځ منع نه فرمایي او امام ابو حنیفه منع فرمایي نو ای خلکو اوس د رسول الله ومنو که د ابو حنیفه ومنو دا خو سړی دا خبره خو سړی بیخي سم مادغه رړی داسې طریقې سره ناشنا خبره کړې ما ورور دې بیخي ګډوډ کړی ما ورته ویلې زه په کټ کې ناست یم پاڅېدل به پکې نه چې پاڅېږم نو بیا خو به خبره بدله وي ما ته ګوره پاڅېدل به پکې نه او عربي به هم پکې نه چې ته پې نه پوهېږي پښتو به لاس مې ور وغځاو تاج الهدایه جلد نمبر 2 دا مې راواغست دا ډېر ښایسته جلد دی دا ځان له پیدا د نور عالي نه خو تاج الهدایه کې جلد نمبر 2 بلکې 1 2 3 والی کنه خیر دا غزیه یو جلد مخکې خرڅې اوس نه یم خبر هغه مې راواغست نو په هغې کې مې ورته دغه راواړول
چې د الله نبی فرمایي اذا خرج الامام کله چې امام ترجمه پکې کړی و هغه پښتو پیلو چې کله راوځي امام خطبه د پاره او په منبر کې ني فلا صلات ولا کلام نب منزي او نب کلام وی تک دیراله ما دې لاندې ځکه دې ته لیکل پکا دي کړی نه دي خو خیر دې ته په یاد باندې وایم چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د خطبه په دوران باندې د کلام نه منع فرمایلی دا او دارنګه د مون نه منع فرمایلی دا او د کونړ مولا وای چې کوي مونږ شهرانی چې د رسول الله ومنو کده کونړ مولا څه طریقې سره کتاب واغسونی هوا کده دې ما زه به یاد لري سبا نو مولوی شه به خو تقلید شو نو ګوره مقلد د پاره خو پردي کتابونه باندې ګور یا غسای به ګوري جواب کې ما ته الحمدلله د وابینو د پنځپیرینو د بریدینو د شیعاګانو دغه چا کتابونه شته دا کومه چې نو ګوري به خبرېږي نه کوم خو د هر چا د پاره خدا طریقه نه ده ها فإن خیل یلکا دا تا چې ما ته کومه خبره وکړي چې اعتقاد مطابق جازم ثابت دا علم پیدا کوي په تيقن کې د ضروري په شان ترې او په ثبات کې د ضروري دا خو ګوره صرف خبر الرسول متواتر کې دا خبره ده اوس د الله د نبی نه په طریقې د مشهور راغله یا د الله د نبی نه په طریقې د احاد راغله هغه خدا سي نه دي من ورته وایو سیب علیه رحمته قطع نظر د تواترنا قطع نظر د مشهورنا او قطع نظر د احادیتنا دا خسی د من لریکا صرف خبر از ما پدې کې د چې دا کلام الرسول دی دا خبر الرسول دی زد تدق یادوم چې د رسول الله چې خبر وي بس دا چې پدې دا چې علم راځي استدلالي چې په تيقن کې د ضروري د پاسه دی او د بدیهي د پاسه دی او د متواتر د پاسه دی عین اعتقاد دی مطابق جازم او ثابت دی زه صرف تاسو د رسول د خبر کوم نور په طریقو سره راتلل او نه راتلل هغه به بیل مسلک دی که پاغي ځان په کول غواړي بل ټیم راشه هغه ځان په کول غواړي څه بل ټیم راشه هغه تولد شته دی هغه جماعت الله کی شروع کیږي فإن قيل هذا انما يكون بالمتواتر فقط نو رجع دې کیږي قسم اول تا قلنا منگوائی چې کلام فی ما پاکی دی چې معلوم شوی چې دا خبر الرسول دی بأنه سمع چې دا اوریدل شوی دی من فیه د چانه د خلی مبارک د نبی علیه السلام نه یا متواتر شوی دی داغنا او بغیر ذالک که ممکنی هر چې خبر الواحد دی نو فإنما لم يفید العلم دا نه پیدا کوي علم لرا دې کې دا لم يفید کې غلط دی شته په دا د ځین دی معلوم چلم لقد دون هما تفتری دي چاپ کې دي دي کې دي دا کتابونه بدل دول یا راخنم دي کې زدا د کاتبانو نه پکې راغلي دي دا اوس دا نوې زور دي چې په کله دي کې خپل دي زور دي کې خطايا نه دي فإنما دي نه پیدا کړی علم د وجه د عروض د شبهه نه په کونه خبر الرسول دې ته شبهه عارضه شوی دا هغه عارض د وجه نه دا منګه تا علم اعتقادي علم مطابقي جازمي ثابتين راکې د کوم د عارض وجه نه شبهه پکې عارض شوی دا چې آیا دا رسول الله سلام ته دا سند رسیدلې دي صحیح کنه دي صحیح رسیدلې اخو دا عارض د وجه خبر عوارض له اعتبار نه نفس ذات تک خبر الرسول ويم خبر الرسول قطع نظر د دین چې موږ په کومه طریقه راغلي هغه طریقې نه دا خبر الرسول مفید د علمي استدلالي دی او د استدلالي داسې دی لکه ضروري لکه بدیهي او لکه متواتر داغین هم پس د پاسه په تيقن کې او په ثابتوالي کې بلکې دا علم اعتقاد دی او مطابق او جازم او ثابت دی صلی الله تعالی محمد وعلی چی شي او کنه په پښتو دی چې د تاج